الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، پروګرام نبوي لار هغه کې نن په یو بل موضوع باندې خبره کوو چې هغه د الله شکر گزار بنده جوړېدل دي. حدیث مبارک کې راځي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنها هغه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په د شپې دومره اوږد قیام کوو، مونږ به کوو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپې به د 14 ته هغه نږدې شوې. ما ورته عرض وکړ چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دومره مشقت اغولی اوچته، حالن کې الله پاک خدا ته مخکنی او شاتنی ټول هر څه هغه معاف کړی دی. ته پاکي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې آیا زدا خوښ نکم چې زدا الله یو شکر گزار بنده جوړ شم. لوی هستی سرور کائنات صلی الله علیه وسلم چې هغه مغفور او رحیم وو، خو هغه بیا هم دا و چې زرا خو قوم چې زرا الله شکر گزار بنده جوړ شم. د سوچ خبره ده چې انبیا هغه رب العالمین پاک پیدا کړی او بیا هم زمونږ پیغمبر رسول هغه دا وایي چې زه دا غواړم چې زه الله شکر گزار بنده جوړ شم. دومره په شوق سره عبادت کول، نو په دې کې سبق مونږ ته دا دی چې زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مونږ ته دا سبق راکړی دی چې تاسو هم د الله شکر ادا کړئ او د هغه عبادت کوئ چې د هغه شکر گزار بندیان هغه جوړ شي. نو مونږ له هم پکار ده چې مونږ د الله شکر گزار هغه بندګان جوړ شو. او دا شکر ادا کول دا د عبادت اعلی درجه ده چې سړی عبادت د جنت د انعام د پاره نه کوي. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې 3 قسمه خلک هغه عبادت کوي. نمبر 1 سوداګر عبادت، د سوداګر عبادت یعنی هغه خلک چې هغه د جنت ارزو او د ثواب په تمنا باندې د الله پاک عبادت کوي. نمبر 2 د غلامانو عبادت، دا هغه خلک دي چې دا د عذاب الهی او د دوزخ د خوف او د یری د وجه عبادت کوي. او نمبر 3 د آزاد خلکو عبادت، دا هغه خلک دي چې دا د خپل مولا چې الله موږ له کوم نعمتونه راکړي دي دا غي د ادایګۍ د شکر ادایګۍ لپاره هغه عبادت کوي. نو دا د عبادت اعلی درجه.